بسم الله الرحمن الرحيم أو منقطعا في الأكثر أو كان بعد خلا وعدا في الأكثر أو ما خلا وما عدا وليس ولا يكون. دا خبر روانه و دا مستثنا دا هغه مقاماتو چې پاغي کې مستثنا چې کوم دینو هغه منصوب وي په طریقې د وجوب باندې. د یو پاغي کې هغه مستثنا متصله شوله، هغه ذکر کله منقطع شو چې هغه غیر مخرج وي او په کلام موجب کې وي. اوس دلته ذکر کوي او منقطعا فی الاکثر، یا دریم مقام هغه دی چې واجب وي نسب د مستثنا پاغي کې. دا مستثنا منقطع ده په نزد اکثر علماو باندې. لکه مثال ذکر کوي جاءني القوم الا حمارا. نو دا جاءني القوم دا قوم افراد و انسانانو ته ویل کېږي، او دا حمار چې کوم دی نو دا نه په دوی کې داخل دی او نه د هغوی د جنس نه دی. دا مستثنا منقطع شوله. نو دلته چې کومه دی نسب چې کوم دی واجب دی، ځکه بدل نشي واقع کېدلی، بدل ممتنع دی. هر بدل چې که بدل کل وي که بدل بعض وي، ولې چې حمار د قوم سره څه تعلق په دې جنسیت وغیره کې نه لري. دریم څلورم ځای ذکر کوي او کان بعد خلا و عدا، یا واقع وي چې کوم دی. دا څلورم مقام دی د هغه مواضعونه چې واجب وي نسب د مستثنا، چې واقع وي پس د خلا او د عدا نه په نزد د اکثرو عالمانو باندې. عند الاکثر فی الاکثر دا ویلې په نزد د اکثرو علماو باندې. لکه ته دا مثال وې جاءني القوم عدا زیدن او جاءني القوم خلا زیدن. دلته وجب دا نسب ولی چې کوم دی واجب دی، دا ځکه چې دا خلا او عدا دا افعال دي، او دا د دنه رستو چې کوم ټکی ذکر دی لکه زیدن وغیره، نو دای مفعول به ده. نو دلته نسب چې کوم دی واجب دی بنا بر مفعول به، چې دا مفعول به دی. او بل قید د دا ولګو چې فی الاکثر، دا په بنا په مذهب اکثر باندې، ځکه د بعضو عالمانو په نسبت باندې، بعض عالمانو په نسبت نه بلکې دا خلا او عدا په حروف جاره کې دي. وای دا حروف جاره دي، نو دلته چې حرف جر په چا باندې داخل شي په کوم اسم باندې، نو هغې ته جر ورکوي. نو خبره باندې پوه شئ. خلا زیدین جاءني، لکه دا مثال چې ما تاسو ته ووایي جاءني القوم خلا زیدین. خبره باندې پوه شئ. مقصد دا دی چې دا د بعض عالمانو مذهب دی. نور د جمهور علماو مذهب دا دی چې دا عدا او خلا دا چې کوم دی افعال دي، او رستو د دنه چې کوم شی ذکر دی هغه مفعول به ده. نو خلا زیدن عدا زیدن به ویل کېږي. فی الاکثر بنا په استعمال اکثر یا بنا په مذهب اکثر باندې. او ما خلا و ما عدا وليس ولا يكون. او دارنګه چې کوم دی بل پنځم مقام د هغه مواضعونه چې نسب د مستثنا په هغې کې واجب وي، چې واقع وي دا مستثنا پس د ما خلا او د ما عدا نه، او پس د لیس او د لا یکون نه. دلته نسب ولې واجب دی؟ لکه دلته نسب ځکه واجب دی چې دا ما مصدریه دی. د ما خلا ما عدا کې ما مصدریه دی، او ما مصدریه چې کوم دی نه داخلیږي مګر په فعل باندې داخلیږي. نو چې دی په فعل باندې داخل شو، نو گویا داسې به ووایو چې دا عدا او خلا دا افعال شو. خبره باندې پوه شوې. نو دا مستثنا دا رستو د خلا د عدا نه شوه چې دا فعلین دي. د دې فاعل چې کوم دی هغه بس مضمر وي، په دې کې به ضمیر وي، او مستثنا به د دې دواړو نه رستو که خلا دی که عدا دی، که ما خلا دی که ما عدا دی، هغه به مفعول به وي. نو نسب پکې واجب شو. لکه ته به
مثال په تور باندې جاءني القوم ما خلا زیدن جاءني القوم ما عدا زیدن مثالونه ګران نه دي او مکه مثال نه دي خو صرف لفظ د ما پکې راغی نو او د دې تعویل بیا علما کوي جاءني القوم ما خلا بعضهم زیدن هغه ضمیر پکې بعضهم دی ضمیر پکې سره چې چا تر هغه بعضهم تر راځي دی یا جاءني القوم خلوا بعضهم زیدن خلوا بعضهم زیدن نو دا دغه د مصدر دی په موضع په مقام د حال کې چې کوم دی راغلی دی کله داسې ویلی کېږي بیا تعبیر خلک داسې کوي جعل القوم خالیا بعضهم زیدن خالیا په حال د کون د دې کې چې دی خالی دی بعضې د دوی نه زیدن د زید نه دلته نسب چې کوم دی واجب دی پس د لیس او د لا یکونو نه دا ولې هلکه ځکه دا افعال دي د فعل ناقص وي دې ته څه وایي فعل ناقص ورته کوي او په فعل ناقص کې چې کومه دی هغه اسم غواړي او خبر غواړي اسم مرفوع غواړي لکه ته وایې کان زیدون عالما کان زیدون عالما نو په دغه صورت کې چې کوم دی نو دا او نسب په دې کې واجب دی دا دغه به چې کوم دی نو ضمیر به په دې کې اسم شي جاءني القوم ليس زیدن جاءني القوم لا يكون زيدا نو بیا به تقدیر دسې وکړي جاءني القوم ليس بعضهم زيدا ليس بعضهم دا بعضهم به دا اسم شي د پاره د ليس د لا يكون دا تقدیر وکړي جاءني القوم لا يكون بعضهم زيدا نو دا زیدن به خبر شي په خبره باندې پوه شوې نو د مفعول به په منزله باندې به شي خاجي وليس ولا يكون بیا ورپسې ويجوز فيه النصب جائز دی په دې مستثنا کې نسب ويختار البدل او غوره دی چې کوم دی بدل فيما بعد الا چې واقع وي په هغه مقام کې چې پس د الا نه فی کلام غیر موجب په کلام غیر موجب کې خیال کراله یو دا چې مستثنا کې نسب جائز دی نسب دا مخکې مقامات چې تا ته کوم پنځه ذکر کړل دغه هغه مقاماتو چې هلته نسب د مستثنا واجب و اوس نسب د مستثنا جائز دی او بدل پکې غوره دی بدل پکې دا به په کوم ځای کې فیما بعد الا چې واقعي دا مستثنا پس د الا نه په کلام غیر موجب کې نو ما تا ته وی چې کلام غیر موجب هغې ته ویلی کېږي چې نفي نهي او استفهام پکې نه خیال کړه پکې چې پکې نه نو هغې ته کلام موجب وي دا چې نفي نهي استفهام پکې وي نو دلته کې نه نسب غوره دی لکه ته وې وذکر المستثنى منه او مستثنى منه چې کوم دی ذکر شوي مستثنى منه ذکر کړی شوي مثلو ما فعلوه الا قلیل والا قلیلا ما فعلوه نه دی کړی د خلکو دغې کار لره الا قلیل بنا بر بدلیت دلته به دا بدل شي بدلوالی غوره دی لږو خلکو کړی مطلب دا چې ډېرو خلکو ته تا د یو کار دا خو قرآن آیت دی که نه دا خو د قرآن آیت دی خو موږ خارج داسې مثال وایو چې ډېرو کسانو ته تا کار حواله کړی چې دا کار وکوي نو هغې ډېرو کسانو وکړو خو یو څو کسانو پکې هغه کار ونه کړو مطلب باندې پوه شوې دا ما فعلوه نو دا به دا الا قلیلون چې دوی وي نو دا بدل شي او کلام غیر موجب دی ولې ما نافیه پکې نه راغلی نفي نهي او استفهام پکې د کلام غیر موجب دی والا قلیلا او یا به چې کوم دی نو دا قلیل وي څه مطلب ما فعلوه الا قلیلا بنا په دې باندې چې دا مستثنا ده او جائز دی پکې نسب نسب پکې جائز دی په خبره باندې پوه شوې څه مشکل خبره چې کوم دی نو په دې کې نشته ويعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور وهو في غير الموجب دویم ذکر کوي ويعرب معرب کولی بشي دا مستثنا
على حسب العوامل په موافق د عواملو باندې عامل رافعه دی نو رفع به ورکوي، عامل ناصبه دی نو نصب به ورکوي، عامل جاره دی جر به ورکوي. اذا كان المستثنى منه کله چې مستثنى منه غیر مذکور، دا مستثنى منه چې کوم دی مذکور نه وي، مستثنى منه مذکور نه وي، وهو فی غیر موجب، او دارنګې دا مستثنى واقع وي په کلام غیر موجب کې، نفي نهي استفهام پکې لیفیدا د پاره د دې چې دا کلام فایده کی، مثلو ما ضربني الا زید، ما ضربني الا زید. او دې ته فکر وکړه، ما ضربني نو مستثنى منه ذکر نه ده، په کلام غیر موجب کې ده، په کلام غیر موجب کې ده، نو د دغه عامل په بنیاد باندې با دا مستثنا چې د الا نه رستو ده دا به مرفوع شي بنا بر فاعلیت. ما ضربني الا گویا ده ما ضربني احد الا زید، ما ضربني احد هغه مستثنا منه خو نشته کنه او ذکر نشوه، او دا ضرب فعل نی مفعول به ده دلک تا مستثنا منه راو باسی نو احد وی، ما ضربني احد الا زید، نو دا عامل په مطابق باندې دغه وګرځیدل. په خبره باندې پوه شوې؟